د مسلمانانو جذبات مکروه کوي لګیا دي. نو زه ضلعي انتظامیې چې څومره دلته کې موږ سره نمایندګان ولاړ دي هغې ته هم دا درخواست کوم چې زموږ دا آواز د ضلعي انتظامیې ته هم ورسوي. که خدای مکه الله مکه په دې کې هر قسمه له سټیپ اوچت شو. عبادت خو ډېره لویه خبره ده، جوړول ډېره لویه خبره ده، خو که په دې کې هر قسمه له سټیپ اوچت شو نو انشاءالله العزیز دلته چې څومره خلک ولاړ دي که آزاد دي او که د پارټو سره تعلق ساتي نو هر سړي به خپله پارټي په کور کې پرېږدي او د دې خلاف به راوځي. په دې ځای کې به انشاءالله د یونین کونسل بګړګنج د عوامو قبرونه جوړېږي، د هغې نه پس به پکې هغې بیا خښته لګوي. موږ د دې ځای نه دا قرارداد پیش کوو ضلعي انتظامیې ته که هر قسمه له سټپ تاسو په دې کې اوچت کړو نو د هغې هر قسمه له نقصان ذمواري به ضلعي انتظامیې ته وي. دغه زمون خبرې دي. متفق لا شو چک بل ناظم صاحب دې چیف کې او نسیم احمد نوم یې غالبا چې قادیانی دی دغه نمبر هم د درخواست ورته دغه په خوله شوي دي او شیخ ملتون کې دغه پته نه سب 55 پور نمبر هم دی او ما په وختي شیر بادر پټواری سره خبرې وکړو. ما هغې سره ما ټولو سره ښه تفصیلي خبرې وشوې. هغې وایي چې دوی صرف یو اپلیکیشن کړی دی چې بهی دا زموږ عبادتګاه وه، جومات هغې لیکلی دی خو جومات نه دی که نه، دا د هغوی عبادتګاه وه او دا لکه زموږ نه انتظامیې د طرفه په ډېر تیز کار روان دی. 1 تاریخ نه دا کیسه شروع شوې او نن 9-10 تاریخ ته څو ځایونو باندې دا وګرځېدل. دا خو اوسه پورې موږ خبر نه وو، پټ په پټه خبره روانه وه. اوس الحمدلله زموږ ټول عوام خبر دي. انشاءالله هیڅ قسمه له اقدام به نه اوچتېږي. سبا به د بګړګنج یونین کونسل د مشران راغونډېږي او کمیټي به دې کې باقاعده جوړېږي. د هغې نه پس چې کمیټۍ بیا څه فیصله وکړه هغه به انشاءالله ټولو ته منظوره وي.